बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद लरम तासु बरोग जोड़ और खुशहाल वे और ژوند په مزو کې په دوستانو کرک کې سکا زوی خپل سکا پلا ډېر زیاتې بې دردې سک قتل کړو ولې قتل کړو واجه سوا اخر د زوی ولې دومره ظالم شلو دوستانو دې بره کې ټول معلومات دی ویډیو کې شریکم اور کتا سو ټول معلوماتو باندې ځان خبرول غواړي مونږ ویډیو ځان ستر اخره پرې وګوري اور چې کوم ملګری مونږ چینل باندې نوی دي هغه د مونږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کی له نشان دی وای تاکي مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغه ته په اسانۍ سره ملاوي شي دوستانو دا واقعیا د کرک دا چې ایوو زوی خپل سکا پلار پانسی کړو سو واجب باندې پانسی کړو ولې چې پلار دویم واده غوښتلو دوستانو آر یو کار شرعي ضرورت شته آر یو بشر چې الله پاک پیدا کړی دا آر یو بشر خوا هغه خزه ده خوا هغه نر دی هغه شرعي ضروريات شته دي مونږ دا یو چا دویم واده وکړو نو مونږ هغه ګناه ګڼو مونږ اسلام ته اړو ګورو نه چې مونږ ته اسلام د چیز اجازت راکړی دی هر یو چیز اسلام کې بالکل کھلے عام لیکلی دی هر یو چیز ډېر صفا لیکل شوی دی هغې نه باوجود مونږ دا تهمت ګڼو که یو کاس دویم واده کړي او هغه ټیم باندې چې هغه شرعي ضرورت پوره کونې والا څوک نه وي ولې چې هغه ښځه مړه شوې وه هغه دویم واده کوشش یې کولو دا زوی ته پې دومره تاو ورغلو چې دغه خپل پلار پانسی کړو او هغې نه بعد بیا خپله پولیسو ته ورغلو او خپله گرفتاري ویر کړه چې ما دا کار کړی دی دوستانو د پلار چې وي د مور چې وي دا د مونږ د دې دنیا باندې او آخرت باندې مونږ نور دی دغو دا سویره به وي چې مونږ قیامت پر ورځې به مونږ د سخت حساب نه بچ کی دا د مونږ د جنت کنجیانې دي او صرف په دې خبرې باندې چې هغه دویم واده غوښتلو دغه هغه پلار یې پانسي کړو چې کوم چې دغه رالوی کړی دغه ښه اور بد خیال ساتلی دوستانو مونږ آخر ولې دومره ظالمانان چې مونږ ولې عالم سره نه کینو ولې مونږ جومات ته نه ځو ولې مونږ ممبر نه خبرې نه زده کوو مونږ ولې یو سکول ټیچر نه خبرې نه زده کوو ولې مونږ کتابونه مونږ ولې نه سټډي که دا هر یو کار مونږ کولی کیدای شي نن داسې واقعیات به نه رونما کېدل دوستانو دې باره کې تاسو سره دا کومنټ سیکشن کې خپل رایې اظهار ضرور وکړئ والسلام